ایاک نعبد و ایاک نستعین دو مضامین الله ذکر کړل چې ای زما بندگانو تاسو کله چې ما ته ودرېږئ نو تاسو وایو ایاک نعبد ای الله مونږ خاص تا لره عبادت کوو خاص تا لره عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو نعبد عبادت څه ته وایي هر هغه یو کار عبادت تعریف زده کوي هر هغه یو کار چې د کولو باندې منع نه وي هر هغه یو کار چې کولو باندې منع نه وي او ته په دې کار کې د الله رضا شاملول وګرځوي بس دا عبادت وګرځوي ته استاد یې نشوم په پوهه راته کلاو کدا خبر زده کړه داسې چې اوس مثال کے طور پر اولاد سره خو هر سړی مینه کوي چونکه رانه پیدا دی زما بچی دی اولاد سره مینه کول په دې باندې دا دلیل نشته چې اولاد سره به مینه نه کوي داسې چېرته یو مولوي صاحب نه تاسو اورېدلی دي نشته داسې دلیل نو چې نشته دلیل نو په دې فعل کې چې ته دا نیت وکړې چې زه د خپل اولاد سره مینه دې له جهته کوم چې الله نبی حکم کړی دی او الله حکم دی چې تاسو رحم کوئ نو دا اولاد سره محبت چې دی دا به ستا دپاره عبادت وګرځي داسې معاش چې دی اوس چا دکان دی چا نوکری دی څوک څه کوي څوک څه کوي هر سړي یو ضرورت دی اوس نوکری عبادت نه دی دکانداری عبادت نه دی دا یو عادت دی چې انسان ځان دپاره خپل رزق ګټي خو که دی په دې دکاندارۍ کې دی په دې نوکرۍ کې دا نیت وکړي چې الله او د الله رسول حکم دی چې حلال رزق ګټئ حلال رزق ګټل واجب دی او زه دا ډیوټي ځکه کومه پوره زکا پچا باندې ظلم نه کوم زیاتوب نه کوم چې دا الله حکم دی نو ستا دپاره دا دکان ته راتګ ستا دپاره دا نوکري کول دا هم عبادت دی یو داسې فعل چې وي عادت او هغه په منع باندې دلیل نه وي او په هغه کې د الله راضي کولو نیت وکړي نو دا عبادت وګرځي هغه چې هر څه شی وي عبادت وګرځي